بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رب زدنا الماء. الباب السابع في الوصل والفصل. دا وم باب دا فصل او د وصل مبارک دی. دا د چې وصل ویل کېږي دوا کلمې دوا جملې د یو بل سره یو ځای کول، او فصل ویل کېږي دوا جملې یا دوا کلمې د یو بل نه جدا کول. دلته کې دا وصل نه مراد هغه دی کم چې د واو په ذریعې سره کېږي، یعنی حروف عاطفه دا خلص دي که نه. نو کله چې یو جمله په بل جملې باندې عطف شي نو دې ته خو وصل ویل کېږي، لیکن دلته کې هغه ټول حروف عاطفه والا خبره نه ده مراده. دلته کې صرف د واو په ذریعې سره چې کوم عطف کېږي، د واو په ذریعې سره چې کوم وصل کېږي، صرف هغې خبرې بیانوي. ځکه چې دې نه علاوه کم نور حروف عاطفه دي او د هغې پته لګي، لکه فاترن دا راځي د تعقیب مع الوصل لپاره، او ثم چې دا راځي د ترتیب مع التراخي لپاره، یا دغه شانتې لا بل او لکن دا د قصر لپاره راځي. خو صرف دا واو داسې دی چې دا واو د مطلق جمع لپاره راځي. نو په کم ځای کې به موږ د واو په ذریعې سره عطف کوو، یعنې دوه جملې به د یو بل سره یو ځای کوو، او په کم ځای کې به موږ دا دوه جملې د یو بل نه موږ جدا کوو، یعنې په منځ کې به واو حرف عطف نه راوړو. دا خبرې کوي موږ ته پوه شوئ. نو کم ځای کې چې موږ واو راوړو هغې ته ویل کېږي مواضع الوصل. مواضع الوصل. او په کم ځای کې چې واو یعنی دوه جملې د یو بل سره د حرف عطف د واو حرف عطف په ذریعې سره نه میلاویږي نو هغې ته ویل کېږي مواضع الفصل. نو دوه چې دي دا مواضع الوصل دي او پنځه مواضع الفصل دي. دې ځای پورې پوه شوئ تاسو؟ وصل او فصل یو پېژنو نو وصل څه ته ویل کېږي؟ دوه جملې د یو بل سره د واو حرف عطف په ذریعې سره دا اصل کې خو وصل یې ده چې یو د هر حرف عطف په ذریعې سره چې یو کلمه نه بل سره به وشي یو جمله. خو دلته کې به صرف خبره د څه په باره کې کوي، ځکه د دې نه علاوه دا نور چې کم دي که نه نو دا پای کې اشتباه نه راځي، صرف په دې واو کې اشتباه راځي. لکه فاعل دا تعقیب نور دلته کې ذکر کوي هم نه، دلته کې به صرف په دې بلاغه کې صرف د واو ذکر کېږي، د نور ذکر نه کېږي. نور به بیا په اصول کې بیان شي، لکه تاسو اصول شاشي کې ویلي، نور انوار کې وایي حروف المعانی ویلي دي که نه؟ ختم کړي که نه لا حروف المعانی ختم کړي دي؟ ختمول په کار دي که دی خو سیمایي ختم شو. ښه نو مواضع الوصل دوه دي، یعنې دوه ځایونه دي چې هلته کې به موږ وصل وکړو، یعنې په هغې کې موږ په منځ کې به واو حرف عطف راوړو. کمه کله چې د دوو جملو په منځ کې دوه جملې متفق وي، دوو جملو کې متفق وي، اتفاق وي د خبرو د انشاء په اعتبار سره. مطلب دا دی چې دواړه جملې چې دی یا خو دواړه جملې خبري وي یا دواړه جملې انشایي وي، او د دې دواړو په منځ کې نسبت تامه او جهت جامعه موجود وي، او دریم نمبر خبرات چې معنی د عطف پکې نه موجودو، نو الته به موږ وصل کوو. دوه ځایونه دي چې الته به موږ وصل کوو. نمبر 1 ځای چې پای کې درې خبرې. نمبر 1 خبره سره چې دواړه جملې د خبر او د انشاء په اعتبار سره متفق وي، یعنی دواړه یا خبري وي یا دواړه څه وي. او دویمه خبره چې د دواړو په منځ کې نسبت تامه یا جهت جامعه د دواړو یو ټکی دی، وایم چې څه ته وایي نسبت تامه او جهت جامعه د دواړو په منځ کې وي. او دریم نمبر خبره سره چې مانع د عطف پکې نه وي موجود. نو چې کله دا درې خبرې په یو کلمه کې موجود وي، په یو جمله کې موجود وي، په دوو جملو کې موجود وي، نو هغه یو جمله په بلې جملې سره به موږ د واو حرف عطف په ذریعې سره به تړو، یو ځای کوو به. نمبر 1 خبره خو اسانه ده چې دواړه جملې خبریه او دواړه جملې انشایي وي. خبریه او انشایي خو پېژنې که نه؟ خبریه څه ته وایي؟ چې ویونکي د رښتو نه دروغجن ویلی کېږي، د رښتیا او د دروغ احتمال بګې وي. او انشایه دغه انشایي لږ قسمونه دي، تاسو ویلي دي.
دویم نمبر دا ده چې جهت جامعه او نسبت تامه پکې موجود وي. جهت جامعه او نسبت تامه ویل کېږي دې ته چې په دواړو جملو کې داسې یو څیز موندل کېږي، په دواړو جملو کې یو داسې علت وي، په داسې دواړو جملو کې داسې یو امر موندل کېږي چې د هغې د وجې نه عقل هغه په قوت مفکره کې یو ځای کوي. عقل په قوت مفکره، قوت مفکره یعنی په کوم ځای کې چې موږ فکر کوو، نو عقل په دې قوت مفکره کې د هغې د جمع کېدو تقاضا کوي. دې ته نسبت جامعه وایي چې د دوو جملو په منځ کې داسې نسبت وي، د دوو جملو په منځ کې داسې جهت وي، د دوو جملو په منځ کې داسې یو شانوالی چې عقل په قوت مفکره کې د هغې د اجتماع تقاضا کوي. او د دې نسبت تامه څلور قسمونه دي. یو اتحاد دی، دویم تماثل دی، دریم تضایف دی او څلورم تقابل دی. اتحاد، تماثل، تضایف او تقابل. اتحاد دا مطلب دی چې دا دواړه جملې دا د یو بل سره متحد وي، یعنی د دواړو مسند وي یا د دواړو مسند الیه وي. د دواړو مسند وي یا د دواړو څه وي؟ مسند الیه وي. لکه د دې لپاره مثال، لکه د زید یعطي او یمنع ویمنع. زید یعطي ویمنع. اوس ګوره دا دوه جملې دي، یو دی زید یعطي او یو دی ویمنع. اوس د دې زید دپاره مسند الیه دا ده که نه؟ دا مسند الیه ده که نه؟ دا مسند الیه ده که مبتدا واقع که نه؟ او په دې یمنعو کې هو ضمیر دی چې هو ضمیر راجع د دې زید ته، نو د دې دواړو جملو د یو بل سره عطف صحیح دی، ځکه چې درې خبرې پکې موجود دي. نمبر 1 خبره سره چې دواړه په خبرې انشائیه کې یو شان دي که نه؟ نو دواړه خبرې دي او د دواړو په منځ کې جهت جامعه موجود دی، نسبت پکې موجود دی. او کوم نسبت موجود دی؟ نسبت د اتحاد موجود دی چې د دې دواړو مسند الیه یوه ده، د دې دواړو مسند الیه سره یوه ده. لکه پوه شوئ؟ او دریم نمبر د عطف معنی پکې نشته، د عطف معنی به وروسته راشي انشاءالله. موانع د عطف پکې نشته، چې نشته دی موږ ادا کړه. پوه شوئ؟ دویم نمبر ما ویل چې نسبت جامعه هغې ته ویل کېږي چې د دوو جملو په منځ کې داسې یو امر موندل کېدل چې عقل په قوت مفکره کې د هغې د اجتماع تقاضا کوي. د هغې دویم نمبر دا خو مثال د اتحاد و. دویم نمبر تماثل دی. تماثل دې ته ویل کېږي چې دا دواړه جملې د یو بل سره په څه خبره کې چې دا یو شان دي. پوه شوئ؟ چې یو وصف دوو نظیرو ته عام وي، که دوه نظیر چې کوم دي د دې دواړو ته یو وصف چې دا عام وي، چې دواړو ته یو وصف څه وي؟ عام وي. لکه ته زید شاعر وعمر کاتب. اوس دا زید او عمر دا دواړه د یو بل دوستان دي، یا دواړه د یو بل جیندار اوریان دي، یا دواړه د یو بل دشمنان دي، یا دواړه د یو بل بنی دي. نو په یو نسبت کې دا دواړه نظرونه چې دا عامي، نو دې ته ویل کېږي تماثل. نو دا مثال به هله صحیح چې کله د زید او د عمر په باره کې د زید او د عمر دې دواړو ته یو وصف شامل وي. دې دواړو ته څه شامل وي؟ یعنی یا خو دواړه روریان وي، یا دواړه چې دا ملګري وي، یا دواړه دشمنان دي، یا بل څه، خو دواړو ته یو وصف چې دا دواړو ته شامل دی، دې تماثل ویل کېږي. پوه شوئ مې باندې؟ دریم چې دا تضایف دی. تضایف دې ته ویل کېږي چې د یو د پیژندل د بل په پیژندلو باندې موقوف وي. تضایف چې د یو پیژندل د بل په پیژندلو باندې څه وي؟ موقوف وي. لکه دا مثال لیکلی دی، ابو زید یکتب و ابنه شاعر. وګوره دلته کې ابو زید یکتب و معنا دا چې د زید بلار لیکل کوي او د زید زوی چې نه دا شعر لولي.
نو وزد دی ابو او د ابن د دې دوانو په منځ کې نسبت ته تضایف ته تضایف مطلب دا دی چې پلار څه ته وایي چې داغه څه وي زوی وي او زوی څه ته وایي چې زوی وي نو خامخا دا پلار موجودي که نه او چې پلار وي دا به خامخا څه موجودي نو دې ته نسبت ته تضایف وایي چې د یو پیژندل د بل په پیژندلو باندې موقوف وي پوه شوئ او څلورم نمبر تقابل چې دا دواړه چې دی نه دا د یو بل څه وي تقابل وي د تقابل لپاره دا مثالوم صحیح کېږي چې یعطي یمنع د یو بل څه دي دا د یو بل ضد دي د یو بل څه دي ضد دي یا لکه بل مثال لپاره حضر سعید وذهب عمرو نو اصل کې دا حضر او ذهب حضر معنا راغی ذهب معنا لاړو او دا تلل او راځي دا یو بل ضد دي کنه نو دلته اوس عاطف صحیح دی لکه پوه شوئ ها نو موږ وویل چې دوه ځایونه داسې دي چې هلته کې به موږ وصل کوو یعنی یو جمله به د بلې جملې سره یو ځای کوو یو جمله به د بلې جملې سره یو ځای کوو د واو حرف عطف په ذریعه سره او دوه ځایونه دي نو پای کې نمبر 1 ځای دا دی چې هر هغه دوه جملې چې پای کې دا درې خبرې موجود وي نمبر 1 دواړه جملې د خبر او د انشاء په اعتبار سره یو شان دي یعنی یا خودوانه خبرې وي او یا دوانه سوي د خبرې په انشائي باندې عطف نه کېږي وروسته به تاسو د موانع عطف وایي او دویم نمبر چې د دوه جملو په منځ کې نسبت تامه یا جهت جامعه موجود وي او دریم نمبر معنی د عطف پکې نه موجود پوه شئ بلې معنی ها اوس بل کې مثال لیکل دی ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم تاسو په خپل باندې وایي چې دلته کې د دې جملو عطف صحیح دی که صحیح نه دی ها تاسو سوچ وکړئ کنه نعیم ته سوچ وکړئ جحیم ته سوچ وکړئ ابرار ته سوچ وکړئ فجار ته سوچ وکړئ دواړه جملې دي کنه دي دوه جملې خبرې دي کنه دي ځکه ان سره خپل زمو خبر ان سره خپل جملې اسمیه خبرې جوړیږي ا د دوانو په منځ کې نسبت جامعه سره چې دا ابرار د فجار سره ضد ده کنه او نعیم د نعیم د جحیم سره نو نسبت پکې موجود ده او معنی دا د پکې نشته جو عاطفي شوی ده هغه به خبره باندې پوه شئ بیا هم په دې خبره وکړل چې د نسبت تامه څه ته وایي نسبت تامه یا جهت جامعه هغه جهت ته ویل کېږي چې د دوو نظیر یا د دوو سيزونو په منځ کې د دوو جملو په منځ کې یو داسې قوت چې عقل هغه په قوت مفکره کې داسې جهت چې هغه عقل د داسې مناسبت چې عقل په قوت مفکره کې د اجتماع تقاضا کوي چې یو څه ته وایي نو د بل بسته په ځای کې چرنده برازي او بیا دې څلور قسمونه دي یو یا خو اتحاد دی یا دوه سيزونو په منځ کې بیا متحد به یعنی مسند او مسند به وي یا مسند یا مسند وي لکه پوه شو بلی باندې او یا چې نه دغه به یا په دوانو په منځ کې تماثلي تماثل څه ته وایي چې یو داسې وصف چې هغه د دوانو نظیر ته شامل وي یو داسې وصف چې هغه د دوانو ته شامل وي او دریم نمبر چې هغه به کې تضایف وي تضایف چې د یو پیژندل د بل په پیژندلو باندې موقوف وي او یا به د دوانو په منځ کې څه وي نسبت تقابل نو چې کله دا درې خبرې موجود وي نو بیا موږ عطف کوو یا لکه دوی مثال ذکر کړی دی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا نو عطف صحیح دی که صحیح نه دی دلته کې پکې جهاد څه دی ضحک او بکا د یو بل څه دي ضد دي او دویم نمبر قلیل او کثیر د یو بل څه دي ضد دي دا یو ځای دی دویم ځای دا دی چې هلته موږ وصل به کوو چې کله لکه وصل چې نن دا پرېښودی شي ما ته وګورئ چې کله وصل پرېښودلی شي یعنې ته پکې حرف عطف ته رانهولې حرف عطف پکې رانهولې او وصل پرېږدې نو بیا به د دې خلاف مقصود به لازم شي څه به لازم شي خلاف مقصود لکه تا نه څوک تپوس وکړي چې هل برئ علي من المرض څه معنی ده چې آیا علي د مرض نه جوړ شوی دی ته ورته وایې لا وشفاه الله څه معنی ده چې لا معنی دا ده چې هغه نه جوړ شوی او الله پاک دې شفا ورکړي هغه لا دا اصل کې نشته لا برئ علي من المرض لا برئ علي من المرض چې دا علي د مرض نه جوړ شوی نه دی وشفاه الله او الله پاک دې ولې څه ورکړي اوس دا تا هغه دعا کوي که نه
ستان چا تاسو کو چې علي د مرض نه جوړ شوی دی ته لا جوړ شوی نه خو الله پاک دې ورسور کی وستا ته د الله کټ کو او تاسو ته پوښتنه وکړي چې هل بری علي من المرض ایا د علي د مرض جوړ شوی دی ته لا شفاء الله الله دې ولا شفاء ورنکي نو ستا مقصود هغه ته دعا کولو خو چې کله د عاطف کټ کو نو لا شفاء الله دې خیر ته لا شفاء الله الله پاک دې سره عروغ نه کی الله پاک دې شفاء ورنکي هلکه پوښوي ها لکه په پښتو کې په اردو کې ته مې الټو मत बैठो समाना ना पासा के नमो बोले में उल्टो मत बैठो समाना ना वदरीगा मो ओके ना नो ता आतफ पकड़ते को वो गए जुमले ने पकड़ते कि कट पड़ला वो कब से पकड़ते को ना माना गलती की दकशंदा ته په دې خبره باندې پوه شوي نو دوه ګونه د سيدي چې الله دې ومنګه وصل کو پای کې نمبر 1 سره چې کله په جمله کې درې خبرې موجودي په دوه جملو کې څو خبرې موجود وي درې نمبر 1 سره چې دوانه په خبرو په انشاء کې یو شان دي دویم نمبر په دوانه کې په جهاد جامعه موجود وي او دریم نمبر معنی د عطف په کې نه نو دا یو ځای شو دا یو ځای نو دلته ومنګه سکو وصل وکاو دویم نمبر زید وصل کچته ته وصل ونه کې نو خلاف مقصود به لازم شي سبب ما لازم شي لکه ستا مقصود دعا کول دي او دا غینه مسو جوړ شي بد دعا واشو به ونه وګوره وتاس الباب السابع في الوصل والفصل وم نمبر باب د وصل او د فصل مبارک لري وصل څه ته وای الوصل عطف جملتين على اخرى وصل ولګي یو جمله په بل جمله باندې تړل عطف کول والفصل ترکه او فصل ولګي یو جمله په بل جمله باندې نتړل یو جمله په بل جمله سره نتړل والكلام ها هنا قاصر على العطف بالواو واذا عطف غړي قسمونه دي د حروف عاطفه دا خلص دي ودل دي منګه صرف دا خبره به من دا عطف بالواو کو چې په کوم ځای کې منګه د جملې د واو حرفات په درې سره د یو بل سره تړلې شو او په کوم ځای کې منګه د واو حرفات په درې سره د جملې د یو بل سره وې د حروف عاطفه خلصتي د واو خاص کول او خاص وجه نو لئن العطف بغيرها لا يقع فيه اشتباه چې دا واو حرف عطف نه علاوه د نور په درې سره چې عطف کې نو باید اشتباه نه کوریږي الګه پوښوي هغه پای کو واته د پته چې دا تعقیب معلومات دا ترتیب د پاره دي یا دا مخکې مونږ ویل چې د قصر د پاره دي ولکل من الوصل بها والفصل مواضع او دا هر یو د دې یعنی د وصل د واو په ذریعہ سره او فصل د دې نه مواضع یو سوجونه دي مواضع الوصل بالواو د واو په ذریعہ سره چې بنګ وصل کو نو داګه زګونه يجب الوصل في موضعين وصل لازم د وصول کې نمبر 1 الاول نمبر 1 اذا اتفقت الجملتان خبرا او انشاء دو جملې د یو سره متفقه د خبر او د سبب اعتبار سره نو دا نمبر 1 شو وكان بينهما جهه جامعه ادوانو په منځ کې صحیح جهه جامعه خو ځنه پیژنم یعنی د دوو جملو په منځ کې د یو جهاد یا د یو کار مونږ لګیږي چې عقل په قوت مفکره کې د غیدوانو د اجتماع تقاضا کوي هغه پوښتنه به باندې او بیا د دې جهاد جامعه او نسبت تامه د څو قسمونه لري سالو یا بدوانو په منځ کې سوي اتحاد او یا بدوانو په منځ کې سوي یا بدوانو په منځ کې سوي تضاد یا بدوانو په منځ کې سوي دا وګوره یاد کړئ دا وګوره په کتاب کې نشته لري اي وكان بينهما جهه جامعه اي نسبه تامه ولم يكن مانع من العطف او درېمه خبره چې د عطف نه په مانع نه وي لکه ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم دلګي د ځوان جملې ګوره درې وانه شرطونه وګوره په کم ځای کې چې لکه تا د واو حرفات په ذریعہ تر ټکه ویل که قران دی او که حدیث ته د قدرې خبرې وګوره کړه درې پکې وي جوخه قناعت بنئ سي نو دلګي د عطف چې شوی دی پر ان الابرار کې تاسو ګوره ځوان جملې خبرې دي کنه دي ها او ځوان مېز کې نسبت شته نه نشته ها نو کم نسبت ته بګه تقابل له بګه سوق بګه د چا مقابل له ابرار او فجار دی او نعیم د سره
ونو فليذهبوا قليلا وليبكوا كثيرا. نو دلته د دوه جملو عطف د واو حرفاتو په ذریعه سره شوی دی. جایز ده که ناجایز ده؟ ولې دوه جملې انشائی دی، دوه جملې څه دي؟ انشائی دی. او دویم دا تقابل پکې موجود دی، نسبت ته تقابل او معنی دا پکې نشته. الثاني دویم اذا اوهم ترك العطف خلاف المقصود، وکله چې عطف پرې خودل شي نو خلاف مقصود بلازم شي. کما اذا قلت لك تو لا وشفاه الله، لا وشفاه الله سو لا برء حاصل لعلي وشفاه الله، یا ودري دا یا لا برئ علي من المرض وشفاه الله، لا برء حاصل لعلي، یا ودري په اصل کې درس لا شفاه الله په اصل کې څنګه لا برء حاصل لعلي وشفاه الله، دا په اصل کې جوابا دا جواب دی لمن دا چې دا هغه چا يسالو که چاستان د بوسو کې هل برئ علي من المرض، چې آیا علي د مرض نه جوړ شوی دی. فترك الواو نو دا واو سره پرې خودل یوهم الدعاء علیه، نو دا واو کې چې دا خیری کې پاغه باندې دعا او علی د دعا نو چې کله علی راشي معنی خیری کولی، او دعا نو چې کله لام راشي نو بیا پس لګي لام راشي بیا معنی دعا کول وي. وغرضك الدعاء له، واستغرض هذا دعاء کول دي، او چې کله به گیتار فاده پرې نو بیا بدل راشي چې رده تر د خیری کې لا وشفا الله لا شفا الله. تاسو په دې باندې پوه شئ؟ پوره ده واړو شابه.